وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. عزتمندو مسلمانانو ورونو نارینو او زنانو، تاسو دې زګی ته د لرې او د نږدې نه راغلي خپل دنیاوي مشاغل او دنیاوي کارونه هغه تاسو وړاندې وروستي کړي دي او ستاسو ډېره سلسله د بیاناتو تېره م شوه، بیانات مو اورېدل. عزتمندو مسلمانانو، زنانو، نارینو او علماو، ستاسو دا ناسته د الله په دربار کې لوی قیمت لري او ستاسو دې زګي ته دا غوږ ایښودل، دا ناسته د الله د رضا په نیت او په توجه سره د عمل دپاره دا د آخرت د ټولو مرحلو د کامیابۍ سبب دی، د آخرت د ټولو مرحلو د عذابونو د دې د حفاظت او د بچاو سبب دی. او الله دې زمونږ او ستاسو د نارینه او زنانو دپاره هم دقه شان وګرځوي. ما چې کوم آیات کریمه لوستلی او عزتمندو د آیات کریمه کې هغه حقوق په مابین د ښځې او د خاوند کې د یو بل سره هغه ذکر کوي، دې کې دې ته اشاره ده. قیامت کې درې قسمه عدالتونه دي. یو عدالت به د حقوق العباد وي، عزتمندو چې د بندیانو په خپل مابین کې په یو بل باندې حقونه دي. د ښځې په خاوند باندې هم حق شته، د خاوند په ښځې باندې هم حق شته، د مور او پلار په اولاد هم حق شته، د اولاد په مور او پلار هم حق شته، د ګاونډي په ګاونډي باندې هم حق شته. عزتمندو د دې ټولو حقوقو به الله رب العزت په قیامت کې تپوس کوي. نو عزتمندو د دغه وجې نه د نارینه او د زنانه په کور کې زندگی د یو بل سره تېرېږي. عزتمندو الله دې زمونږ او ستاسو د نارینه او د زنانو دا نصیب کی چې دا زندگی د الله د حکم او د پیغمبر په طریقه وګرځي او دا زندگی د قرآن او د سنت مطابق وګرځي او د قیامت په ورځ باندې مونږ او تاسو په دې کې په دې حقوقو کې په مونږ او تاسو پیل نشو، مونږ او تاسو کامیاب شو په هغې کې. عزتمندو قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي الرجال قوامون علی النساء، نارینه او با تربیت کون کی، پالنا تربیت کون کی بھئی، ادب خودن کی بھئی دا نارینا زنانو تا بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې سره چې الله په خپل مخلوق کې بعض انسان په بعضو نورو غوره کړی دی. انبیا علیه السلام کې هم بعضې انبیا په بعضو نورو غوره دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو بهتر، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په پیغمبرانو پسې دویمه مرتبه ده، په ټولو کې بهتر، په دنیا کې به د جنت زیر راتلل، صحابیت په قرآن سره ثابتېدل. عزتمندو نو حقوق د خاون په ښځې باندې حقوق دی. عزتمندو یو لوی حق د خاون په ښځه دا دی چې دا زنانه به په کور کې چې کومه زندگی د خپل خاون سره تیروي نو دا به د خاون د تربیت، د خاون د ښوونې او د خاون د اوامرو د هغه د وینا مطابق زندگی به دا زنانه په کور کې د خپل خاون سره تیروي. او کچری زنانه داسې نه کوي عزتمندو، دا د الله په نس په لوی ګناه، په لوی معصیت، د آخرت په لوی خرابۍ کې به دا واقع کیږي. او کچره د دې زنانه زندگی په کور کې د خپل خاوند د منودو د تابعداري داغه د خون او د تربیت موافق زندگی تیرېدل دا د دې د پاره د اخرت د لوی کامیابی سبب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأتت ماتت ورضی عنها زوجها دخلت الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی کم یو زنانا پا زنانو کے چې دې له مرګ راغې دا د دنیا نه رخصت شوه د آخرت په طرف باندې په داسې حال کې چې د دې زنانه نه خاوند راضي و خاوند ترې خوشحاله و نو نه پیغمبر فرمایي دخلت الجنه دا زنانه جنتي ده. دا چې الله دې زمونږ او ستاسو میندې خویندې لوڼه زمونږ ټولې مؤمنانې زنانو ته دې الله دا صفت نصیب کړي او الله دې د هغو په عمل کې دا خبرې راولي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمی زنانا چې څلور خبرې په خپل عملي زندګۍ کې راوستلې او چې کله قیامت قایم شو او جنت او د دوزخ ته د داخلېدو تشکیل راغی نو الله رب العزت به دې زنانه ته اته واړه دروازې د جنت کولاو کی او وی با چې ای زنانا تا ته حکم دی د الله د طرفه نه چې په کومه دروازه د جنت نه نوځې نو ته ځه. الله دې دا صفت زنانه موږ او تاسو ټولو ته دا نصیب کی چې دا څلور خبرې د کمې زنانه په عملي زندګۍ کې راغلي اته واړه دروازې د جنت به ورته الله کولاو کی او بیا به ورته الله رب العزت پورې امر ورته کوي امر چې په کومه دروازه د جنت نه نوځې نو ته ننوځه. هغه څلور خبرې پیغمبر پاک فرمایي ایما امرأتت صلت خمسها کم زنانا چې د پنځو منځونو پابند وه د مانځه الفاظ یې صحیح کړه د مانځه ډانچه او صورت یې صحیح کړه د مانځه فرایض واجبات او سنت مستحبات یې زده کړه دا ټول یې په خپل مانځه کې موجود کړه نو دا کامل منځ دی. د دې زنانه منځ په صحیح طریقې سره دا وشو او دې زنانه په کور کې د خپلو بچو د مانځه خیال ساتي د اولاد د مانځه خیال ساتي د خپلو ماشومانو د صحیح تربیت د هغو د سبق جومات او مدرسې ته د هغې د لیږلو د هغې تربیت کوي. نو یو صفت په دې زنانه کې دا موجود دي عزتمندو صلت خمسها دا زنانه د پنځو منځونو پابند وه د مانځه د فرایضو د واجباتو د سنتو مستحباتو سره په کور کې د خپل اولاد د مانځه خیال ساتو او خپل ماشومان بچي هغه مدرسې قاري صاحب جومات ته د قرآن او د پاره د زده کولو دپاره لیږل یو صفت پکې دا او دویم صفت وصوامت شهرها او د رمضان المبارک پرزی روجی نسی او دریم و اطاعت بعلها او د دې زنانه زندگی په کور کې د خپل خاوند د تابعداري او د خاوند د منودو او داغه د هدایاتو مطابق زندگی دا زنانه په خپل کور کې تیری. دا دریم صفت او څلورم صفت واحسنت فرجها او دا زنانه د خپل شرمګاه د خپل عزت حفاظت کوي چې دا چرته په ګندګۍ کې دا واقعا نشي. نو دا څلور خبرې چې د کومې زنانه په عملي زندګۍ کې راغلي پیغمبر پاک فرمایي فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. فلتدخل دا صيغه د امر ده امر غائب دے پل تدخل دا زنانه دے داخل شي من ای ابواب الجنت شاد پا کم دروازه دا جنت چی دا دے خوخ شي نو دا دے ننوزی. دغه وجنه عزتمندو حدیث پاک دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه زنانه داسې زندګي په خپل کور کې د خپل خاوند سره تېره کړله چې خاوند ترې خوشحاله دی خاوند ترې راضي دی د دې خپلې بیبي نه پنځه قسمه مخلوق دی
چې دا به ولا دعاګانې د الله په دربار کې کوي یا الله دا زنانه ګناهونه معاف کا دا زنانه پاکه د ګناهونو نه قبر او آخرت د بوزا الله د آخرت د مرحلو د تمامو عذابونو نه ته حفاظت وکړه نو پنځه قسمه مخلوق به د هغه زنانه دپاره د الله په دربار کې دعاګانې کوي لاس یې اوچت کړي دي پنځه قسمه مخلوق رسول وسلم فرمایي یستغفروا للمرأة المطیعة الطیر فی الهوا یستغفروا بخنه غواړي چا دپاره للمرأة المطیعة د هغه زنانه دپاره چې په اطاعت او منودو فرمانبردارۍ سره کور کې د خپل خاوند سره زندګي تیروي نو الطیر فی الهوا په هوا کې مارغان ولې د مغفرت دعاګانې غواړي والحیتان فی الماء مایان ولا په اوبو په سیندونو دریابونو کې مایان ولا د مغفرت دعاګانې غواړي او والملائکة فی السماء ملائکې ولا په اسمان کې د مغفرت دعاګانې غواړي والشمس والقمر نور او سپوږمۍ ولا د مغفرت دعاګانې غواړي خدا د کوم وخت پورې یو ورځ به که هفته به که میاشت به که کال به که کلونه به که د مرګ پورې به نبی علیہ السلام فرمایي ما دامت فی رضا زوجها ما دامت فی رضا زوجها د څو پورې چې ته خاوند خوشحاله و ای ورته خوشحاله دی د یوې هفتې پورې ولا پنځه قسمه مخلوق د مغفرت دعاګانې غواړي یوه میاشت خاوند خوشحاله دی یو کال ته خوشحاله دی په ټوله زندګۍ کې ته خوشحاله دی نو دا پنځه قسمه مخلوق به ولا دعاګانې غواړي په هوا کې مارغان الله تعالی سوچتای په اوبو کې ماهان الله تعالی سوچتای دا زنانه الله مغفرت وکا ملائک په اسمان کې ول دعاګانې غواړي الله دې زنانه مغفرت وکا نور الله تعالی سوچتای الله دې زنانه مغفرت وکا او سپوږمۍ الله تعالی سوچتای الله دې زنانه مغفرت وکا نو الله رب العزت دې عزتمندو دا خبرې زمونږ استاد میندو خویندو حاضرین زنانه غایبینو کې ټول کې دې الله په عملی زندګۍ کې راولي عزتمندو دغه وجه نه عزتمندو حدیث کې راځي چې درې قسمه مخلوق دی او داغه عمل د سر نه پورته کیږي نه قبليږي و یو پکې هغه مرایه دی چې د خپل مولانا تختیدلې دی بل هغه زنانه ده چې خاوند ته خپه دی خاوند ته ناراضه دی د دې زنانه د دغه زنانه عمل د سر نه په پورته نه خیږي بل هغه اولاد چې مور او پلار ته خپه دي نو عزتمندو دغه زنانه د اخرت تاوان دی چې خاوند ته خپای حدیث کې راځي یو زنانه نبی له سلام ته د خپل خاوند په باره کې د څه د کمزوري او د سپکوالي څخه خبرې دی واورېدي نبی له سلام دې زنانه ته وای این انت دا څه خبره کې دا زنانه ستا د پاره جنت هم دی د دروازې په دننه دوزخ د هم دی په دروازې د دننه که خاوند زندگی خاوند نه خوشاله او راضي او تاکي مناوده تابعداري د خانوا الله دې په دې عمل جنت ته داخلي او کدا د پکې نو په دې نافرمانی د خاوند الله دوزخ ته نه باسي عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د علی رضی الله تعالی عنه بیبي نبی رسول الله خو علیه نو چې نبی علیہ السلام خپل لور ته وکتل نو د رنګ کې تغییر دی سپارات دی نو نبی علیہ السلام تاسو کوي آتش تکي ای زما بچي پاتې می ته نا جوړي نو اپا وای الله یا حزن نه منا جوړا وای زستا په مخ باندې د خفغان اثرات اینما پاتې ون جنا وای چې ما علی جنا هو پکور کې ناستو نو څه خبرې اترې زما او داغه د یو بل سره راغلي نو زما د خلینا یو نامناسبه خبره خپل خاون علی زنه ته د خلینا وخته چې پاغه باندې علی زنه خپاشه زما چې کله هغه خپاشه نو مال سوچ راغې
چې یا الله د خاون خفګان دا خو د اخرت لوی نقصان دی او دا خو په دې خو زما اخرت خرابېږي. وای ما د علي رضی الله عنه معافي وغوښته، یو پیرانه ډېره پیرې ما د علي رضی الله عنه معافي وغوښته چې زما نه غلطي وشوله او ما ته معافي وکړه. ما ته علي رضی الله عنه معافي وکړه. نبی رسول الله فرمایي ای زما بچی پاتوي مې که تا له په داسې وخت کې مرګ راغلی وی ته وپات شوي وې چې ستا نه دا خاون خفه وی ما به په تا باندې مونږ د جنازې نه کوو. پیغمبر وی په هغه زنانه مونږ د جنازې پیغمبر نه کوي او بیا یې خپله لور چې مرګ دله راغلی وی او خاون د نه خفه وی پیغمبر وی زه به ستا په جنازه باندې نه ودرېږي خپلې لور ته وایي عزتمندو. نو چې پیغمبر د زنانه په جنازه نه ودرېږي چې خاوند پې خفه یي عزتمندو ناراضه یي نو څومره د آخرت نقصان دی. روایت کې راځي عزتمندو وایي د خاوند دومره حق دی په دې زنانه که دا خاوند د خپلې زنانه ته وایي چې دا یو غر ویسه په دې بل غر باندې کښېږده دا زنانه به دا خبره مني ځان سبا کسکوره بیلچې ټاټکې راوالي او خاوره به د دغه غر نه ګټې خاورې به وړي بل غر ته دومره تابعداري به دغه کوي. او که چېرې د دې خاوند دا بدن ټول دانې دانې شي نوونه شي او دا د خپو نه د سره پورې دا خپل خاوند ساتي د دې حق نشي پوره کولی. الله رب العزت د خاوند حقوق ډیر زیات ګرځول دي په زنانه باندې خو د زنانه حق په د خاوند په زنانه حق دی او د زنانه حقوق هم په خاوند دي. د زنانه حق هم په خپل خاوند باندې دی. زنانه به د خپل خاوند د حقوقو خیال ساتي او خاوند به د خپلې بیبي د حقوقو خیال ساتي. نبی رسول الله وسلم او دارنګه د قران کریم آیات ته وای د خزه په خاوند دا حق دی جامه نفقه خرچه خوراکو کمره د اوسېدو دا د خزه حق دی په خاوند باندې چې دا به ولې عزتمندو دا عدالت خیال بساتي د خپل وس او طاقت مناسب او دارنګه د خزه په خاوند باندې دا حق دی چې دا خاوند به د خپلې ښځې سره ښه سلوک تېروي د نرمۍ سلوک به ورسره تېروي ښه د خوشطبیعتۍ او د اخلاقو او د نرمۍ زندگی به دا خاوند د خپلې ښځې سره تېروي دا د ښځې حق دی په خاوند باندې. نبی رسول الله فرمایي ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا والطفکم باهلهم. نبی رسول الله فرمایي ان من اکمل المؤمنین ایمانا کامل ایمان والا هغه کس دی احسنکم خلقا چې دا ښه اخلاق ول الله ورکړي ښه اخلاق زندگی دار انسان څخه ښه اخلاق دا استعمالي دا کامل ایمان دی. دویم والطفکم باهله د خپلې بیبي سره څومره نرمي ښه اخلاق ښه سلوک دا تېروي نو دا د کامل ایمان نښه ده. نبی رسول الله فرمایي الا فاستوصوا بالنساء خیرا. پیغمبر پاک فرمایي زه تاسو ته وصیت کوم چې د خپلو بیبیانو سره ښه سلوک ساتئ ښه نرم مزاج ښه اخلاق ښه زندگی دا د خپلې بیبي سره تېروئ. او وانا او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خیرکم من خیرکم لاهله. پیغمبر پاک فرمایي خیرکم من خیرکم لاهله. بهترین انسان پتا سو کې هغه څوک دی چې څومره ښه سلوک نرم سلوک د اخلاق زندگی دا د خپل بیبي سره تېروي. وانا خیرکم اهله. نبی رسول الله زم د خپل بیبیانو سره ښه سلوک ښه اخلاق ښه نرم مزاج دا زه د خپل بیبیانو سره د خپل زنانو سره تېروم. عزتمندو عائشه رضی الله عنها فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب بیبي هغه وایي چې کله زمونږ بدن سپکو
نو دا خوش طبیعتی نبی علیہ السلام ورسره منډه وهله د خپل بیبي سره د خپل بیبي سره خوش طبیعتی دا سنت طریقه ده پیغمبر کړی دا سنت طریقه ده وای منډه وهله د یو بل سره نو چې منډه والا نو عایشه نو زه په بدن سپکوم رسول الله صلی الله د بدن نه درونو نو زه په منډه کې مخکې شوم دا د نبی رسول الله نه شو مخکې کېده خو نبی رسول الله پرېږده چې دا خوشحاله شي چې زه د خپل خاوند پیغمبر نه په منډه کې مخکې شوم بیا چې کله زمون بدنونه درانه شو نو بیا مې منډه واله د نبی رسول الله سره ګوره د الله پیغمبر ته وګوره سنت طریقه د خپل بیبي سره خوش طبیعتي هغه وایي چې بل په دوباره مونږ منډه وهله نو نبی رسول الله زمانه مخکې شو او زه ورستی شوم ما ته نبی رسول الله وایي نبی رسول الله وایي چې ته خفه کېږه مه ته په دې باندې خفه نه شي چې زه ستانه مخکې شوم او ته ورځې دا د هغه مخکینی مخکې کېدو بدل شو نبی رسول الله فرمایي چې هر لهو لعب دا حرام دي کل عبس حرام هر بے پایدې کار چې نه پکې د آخرت پایده ده او نه پکې د دنیا ده دا عبثیات دا حرام دي درې قسمه لوبې دا جایز دي یو قسمه لوبې هغه تعذیب بے پرسي خپل حاصله تربیت ورکول چې په دې به موږ جهاد کوو او دغه شانته کې غشي ایستل چې دا غشي ایستل په جهاد کې ټریننګ دی دا او توقع تقالی خوش طبیعتی د ښځې د خپل خاوند سره د ښځې د خاوند سره د خاوند د ښځې سره دا چې دی نو دا جایز دی عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي عزتمندو نو د دغې وجې نه خاوند به هم د ښځې د حقوقو هغه خیال ساتي او دغې وجې نه په دې باندې عزتمندو ګڼ احادیث په دې باندې دي وای زنانه له یو دا پکار د عزتمندو من کې کمې دا دی چې زنانه به په خپل کور کې خاوند ته ځان ښایسته کوي د دې زنانه دپاره وایي کومه زنانه چې په خپل کور کې خپل خاوند ته ځان ښایسته کوي ښې جامې اغوندي ښه خپل سر ویښته په کور کې دننه خپل خاوند ته ښایسته کوي د جهاد عمره ثواب دی جهاد المرأة حسن التبعل دې زنانه چې په خپل کور کې خاوند ته ځان ښایسته کوي د جهاد عمره ثواب دا به له الله ورکوي نو د زنانه لپاره دا پکار ده چې بهر ته وځې نو زړې جامې واغونده پتا بار ته ځې نو په لار واله کې د پردو سړو نظر پتا باندې لګي نو زړې جامې واغونده او چې په کور کې دننه د خپل خاوند سره نو ځان ښایسته که خاوند ته دا ستا دپاره نه عبادت دی عزتمندو او دارنګې دا کوشش کوه چې ستا د ژبې نه او دارنګې نور ستا نه د خاوند ته څه ضرر نه سي زه تاسو به تنګ شوي انشاءالله خپله خبره زه بس کوم نبی علیه صلات وسلام یو ورځ ډېر ژړل په خپل کور کې حضرت اسما بنت ابي بکر زنهو دا ابوبکر صاحب لور اسما زنها دا راله نبی علیه السلام یې ولیدو چې ډېر ژاړي و یا رسول الله ته ولې دومره ژاړې وایي د معراج په شپه باندې دارنګې په مانځه کې نبی علیه السلام جنتونه او دوزخونه لیدلي دي وای ما یو روایت راځي چې په مانځه نبی علیه السلام ولاړ دی جنت او دوزخ یې ولیدو او په هغې کې دوزخ کې دوزخیان هم ولیدو په جنت کې جنتیان د معراج په شپه هم وای ما چې د معراج په شپه باندې دوزخ ته ما ولیدو نو په دې دوزخ کې ما ښځې ډېرې زیاتې ولیدې او د دیو دا عذاب او دا سخت او د تکلیفونه چې ما ولیدل نو چې هغه کله ما ته رایاد شي نو ما له ژړا راځي و یا رسول الله تاسو بیان کوي نبی علیہ السلام فرمایي یو زنانه مې ولیده چې د ژبې نه په جهنم کې اویزان ده وایي دا هغه زنانه ده چې په ژبې سره خپل خاوند ته ضرر او نقصان رسول دی کله ښځه د خاوند ته خبره ور وګرځوي سخته خبره وکړي نو ژبه د خپل خاوند سره کوي په جهنم کې د ژبو نه اویزان دي بله زنانه مې ولیده چې هغه د سینو نه اویزان دي وایي دې زنانه د خپل خاوند د مشورې نه بغیر پردو ماشومانو لتی ورکړی کله خاوند وایي د خپل بچي له خپله وریره اخلمه او نږدې رشته راته اسانه ده او په ګرانه کې رشته په لرې ځای کې نشم کولی هغه زنانه تی ورکړی په تی باندې هغه ټول محرمات ګرځولي
کمې زنانه د خپل خاوند د اجازت نه علاوه پردو ماشومانو ته یې ورکړی دی نو دا د تعین نه جهنم کې اویزان ده. بعضې زنانه مې ولیدې د سرونو نه اویزان دي. دا هغه زنانه ده چې د پردو سرو نه خپل یخته نه پټوي، پرده نه کوي، د پردو سرو نه خپل ویښته نه پټوي، نو دا د سر د ویښتو نه اویزان ده. بهترینه زنانه هغه ده عزتمندو. نبی رسول الله وسلم تپوس وکړ د صحابهو نه، وی بهترین زنانه په زنانو کې کومه یوه ده؟ وی زموږ صحابه غلي شو. علي رضی الله عنه وایي چې زه غلی کور ته لاړم، ما د فاطمې رضی الله عنها تپوس وکړ چې نبي رسول الله تپوس کړی چې په ټولو زنانو کې بهترینه زنانه کومه یوه ده؟ فاطمه رضی الله عنها ته وایي هغه زنانه ده چې د دې زنانه نظر په پردو سړو چرته نه دی لګېدلی، د پردو سړو نظر په دې زنانه باندې چرته نه دی لګېدلی، دا په ټولو زنانو کې بهتره ده. جمعات ته رالم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې دا زنانه بهتره ده. وای دا سوال دی د چا نه زده کړی؟ وای دا ما ته فاطمې رضی الله عنها ویلی و. نبي رسول الفاطمة بضعة مني، فاطمه خو زما د بدن نه یو ټوکړه ده. بلکل صحیح خبره یې کړې ده عزتمندو. نو د دغې وجې نه منګ او تاسو د پاره نه زنانه علم دا پکار د عزتمندو او نارینه علم دا پکار د چې دواړه به یو بل د حقوقو خیال ساتي، او دغه شان د خپل اولاد د حقوقو، اولاد به د مور او پلان د حقوقو خیال ساتي، گاونډي به د گاونډي د حقوقو خیال ساتي عزتمندو، او کشر به د مشر د حقوقو، مشر به د کشر د حقوقو دا خیال ساتي عزتمندو. الله دې زمونږ استادو دې ذاته د نارینه او د زنانه او د را جمع کېدل او ستاسو دا دومره ناسته دې ځکې ته الله دې د خپل رزق سبب وګرځي، الله دې جنت ته د دخول او د آخرت د ټولو مرحلو د کامیابۍ سبب وګرځي، الله دې د آخرت د ټولو مرحلو د عذابونو د حفاظت او د بچاو سبب وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.